بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. الله رب العزت فرمائی چې دې خلکو ته کم هدایات او تعلیمات ورکړې شوي نو هغه هدایات او تعلیماتونه دې خلکو اعراض وکړو او داغه پیغمبر مخالفت وکړو داغه تکذیب وکړو چې کوم د دې اصلاح لپاره الله را لېږلی و داغه کتاب تعظیم یې ونه کړو نو الله فرمایي وما امرو دې خلکو دا کارونه وکړو حالانکه د دغې خبرې امر ورته نه و شوی امر ورته د دې خبرې شوی و وما امرو حکم نه و کړی شوی دې خلکو ته الا لیعبدوا الله مگر دې خبره د دې خبرې چې دوی به بندګي کوي د الله عبادت په معنا د بندګۍ د الله کوم کار چې د الله دپاره کوي به دغه عبادت دی مخلصین له الدین په داسې حالت کې چې خالص کوونکي وي الله لره تابعداري اخلاص په العمل دا معنا ده چې ته کوم کارم کوي نو د الله د رضا لپاره دې ته اخلاص په العمل وي حنفاء په داسې حالت کې چې دوی به یکسو یک جهت وي حنفاء جمع د حنیف ده او حنیف هغه انسان ته وایي چې هغه د ادیانو باطلونه دین حق طرف ته راشي حضرت ابراهیم ته حنیف په دې معنا باندې ویلی شوی دی او اصل کې د حنیف معنا کوږ دی نو دا د ادیانو باطلونه راکوږ شوی دی او دین حق طرف ته راغلی دی ویقیم الصلاة په داسې حالت کې چې دوی به قایموي مونځ لره مونځ په دې خیال باندې کول چې زما رب راضي شي دا اخلاص په صلات دی ویؤتوا الزکات او ورکوي به دوی زکات لره او په زکات په ورکولو کې چې کله د الله تعالی رضا مقصد وي نو دا بیا دا اخلاص په زکات دی او دا رنګې په هر عمل کې چې ته هر یو عمل د نیکۍ کې او ستا مقصد دا چې زما رب دې په دې باندې مان راضي شي دی دغه اخلاص په عمل به ثابت شي وذلك دین القیمه دا دی دینی مستقیمه دا برابر لار ده دا درست لار ده دا الله ته د رسیدلو لار ده دا دنیا و آخرت کې د کامیابی لار ده دا د شر او د فساد نه د بچاو لار ده دا د جهنم نه د بچاو لار ده ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين یقینا کسانو چې کفر کړی دی چې دغه کافران بیا دوه قسمه دي من اهل الكتاب چې یهود نصارا دي دا هم کافر شوي دي په پیغمبر باندې او په قرآن باندې او المشرکین دارنګي بت پرست آتش پرست نور پرست او نور چې ستا چا ځان د خصونه بوتان ساز کړي او د هغې پوجه کوي دا به چېرته فی نار جهنم دی به په اور د جهنم کې وي دی به جهنم ته ځي خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې جهنم کې دا انتهایی د خفګان خبره ده چې جهنم ته لاړه او اوس به پکې همیشه اوسیږي اولئک دا کسان موصوف په دې صفتونو چې دا ناکاره صفتونو باندې موصوف دي چې په کفر او شرک باندې او په مختلفو ګندګو کې دا ګنده شوي دي هم شر البریه دا ناکار د مخلوق د الله دی
د خدای په مخلوق کې ناکار خلق کافران او مشرکان دي. قرآن یو تقابلی مطالعه ده چې څنګه د ناکار خلقو انجام نو د نیکانو صالحانو انجام. ان الذين آمنوا یقینا کسانو چې ایمان راوړی په څومره خبرو چې د ایمان د راوړلو ضرورت دی وعملوا الصالحات او عمل د نیکو کوي د دې خپلې عقیدې او د ایمان اظهار په خپلو لاسونو په خپل بدن باندې کوي. اولئک هم شر البریه دا کسان موصوف په دې صفتونو باندې دا بهترین د مخلوق د الله دی. د خدای په مخلوق کې بهترین خلق مسلمانان او عمل صالح والا دي. د خدای په مخلوق کې بدترین انسانان مشرکان او صلیبیان او یهودیان دي. جزاؤهم عند ربهم بدلا د دې نیکانو په نزد رب د دوی باندې جنات و عدن جنت د اوسېدلو وی عدن اوسېدلو ته وایي اقامت ته وایي نو دا به جنت د اوسېدلو وي. داسې نه چې باغ دی او پکې سر سوری نشته نه باغونه دي او په دې کې زبردست ایوانونه او ماڼۍ هم تیارې شوي دي. تجری من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د ونو د دې نه د آبادو د دې نه مختلفې ولي د اوبو واله به وي د پویو واله به وي د شرابو واله به وي او د ګبین ولې به وي. خالدین فیها همیشه به اوسېږي په دې کې همیشه. نو کله خالدین دا عبارت دی د طول المکث نه ډېره زمانه په جنت کې اوسي ولې بیا به تیزي ابدا نه 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 هلته بیا تل نشته. او دا معنا نه ده چې دی پکې قیدي دی دی تل غواړي او نشي تللی. لا یبغون عنها حولا دا جنتیان به طلب نه کوي د بل خواته د تللو ځکه چې بل د هغې نه بهتر ځای نشته. او د هغې د بهترۍ معنا دا ده چې الله رب العزت به انشاءالله مؤمنان هلته کېږي. احادیثو کې راغلي الله سره ملاقات دا په جنت کې کېږي. رضی الله عنهم الله به راضي وي د دوی نه ورضوا الله به راضي وي د دوی نه د یو ښه سپېڅلي ایمان د توحید ډک ایمان او د سنت ډک عمل د دې په وجه باندې الله د دوی نه به راضي وي. او ورضوا عنه دوی به د الله نه راضي چې د دې په سیله کې الله کوم نعمتونه او د جنت کومې اساسي او د جنت کومې آبادۍ او کوم نعمتونه الله ورکړي دوی به د الله نه راضي. وذلک لمن خشی ربه دا هغه چا دپاره خبره ده وخته ورسره که نشته نشته که نه نازشته دی. ذلک لمن خشی ربه دا قسم اساسی دا قسم ته خوشحالی دا قسم ته جزاګانې او بدلی لمن دا هغه چا دپاره دی خشی ربه چې د الله نه یریږي. چې تا څوک هم چې د الله نه یریږي نو هغې به دا قسم نعمتونه او دا قسم اساسي به الله هغې له ورکوي. الله رب العزت زمونږ او ستاسو په لمن کې خپل خشیت کښېنئ خپله یره کښېنئ چې موږ د ژوند په هره حصه کې د الله نه ویریږو او زمونږ د ژوند هره حصه د الله دپاره شي او الله دې موږ مخلصین بندګان ساز کړي. او مخلصین معنا دا ده چې کم کار کوي نو د الله د رضا لپاره کوي. دا دنیا خدای نه خو خلاصې نشته تش ضرورت قدر دی. دا مقصد د مؤمن نه وي. دنیا به د مؤمن مقصد نه وي. د مؤمن مقصد به آخرت او د الله رضا وي. او دنیا به طلبوي دې لپاره چې بغیر دې گزاره نه کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کوي الله د قرآن په اسرار لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږي د سره سره الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي.
قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کوي څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بدقسمته یې تباهي کړي الله زموږ له ټولو نه راضي شي څومره زموږ د مسلمانانو زنانه نارینه مشران کشران وفات شوي الله دې ټول وبخښي څومره د مسلمانانو بیماران دي الله یې ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي الله رب العزت زموږ د ټولو نه راضي شي جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباده کې دې کې څومره کمی دی الله د غیب الخزانو نه یې پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو بندګان زړونه د آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړي د دې د قرضونو ذاتي قرضونه الله موږ خلاص کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة